چې یعقوب علیه السلام خپلو زامنو ته ووایي چې تاسو لاړ شئ او یوسف علیه السلام او د هغه ورور تلاش کړئ او د الله تعالی د رحمت نه مه ناامیده کېږئ. یا بني اذهبوا فتحسسوا، ای زامنو لاړ شئ تاسو تلاش کړئ من یوسف علیه السلام و اخیه او د هغه ورور. نو پلار ورته وایي تاسو لاړ شئ مصر ته د کنعان نه او یوسف علیه السلام تلاش کړئ او د یوسف علیه السلام ورور بنیامین تلاش کړئ. نو بنیامین چې اگر چې د بنیامین وجود دا معلومو او د یوسف علیه السلام وجود نامعلومه و، خو چې کله الله جل شانه د یو کار فیصله وکړي نو د خلکو په زړونو کې هغه خبره ورواچي. د یعقوب علیه السلام په زړه کې دا خبره وراچولې وه چې یوسف علیه السلام دی وجل نه دی، بلکې یوسف علیه السلام په مصر کې موجود دی. نو زامنو ته تاسو لاړ شئ، بنیامین هم تلاش کړئ او یوسف علیه السلام هم تلاش کړئ او ټول ما ته راولئ. یعقوب علیه السلام زامن روان شو لاړل مصر ته او ځان سره کوټه پیسې یا د کور سامان اغستی او د غلې د راوړو دپاره. دی چې لاړل یوسف علیه السلام د وزیر خزانه په دغه وخت کې، نو د تدارونه ودرېدل، ورته وی یا ایها العزیز، ای عزیزه مصر، مسنا مونږ ته رسېدلی دی و اهلنا او زمونږ اهل ته الضر تکلیفونه او سختۍ مونږ او زمونږ کور والو ته تکلیفونه او سختۍ رسېدلي دي. او ورته ډېر فریاد وکړو چې مونږ سره کره پیسې نشته دی، دومره پیسې را سره نشته دی چې ستا نه به پوره پیمانه واخلو، خو دا لږې یا دا کوټه پیسې واخله مونږ له پوره پیمانه راکړه. خپله عجزي خپله تواضع دا ورته بیان کړل. یوسف علیه السلام چې کله د دې ورونو د عاجزۍ او د غریبۍ دې ته وکتل، نو په یوسف علیه السلام باندې چې د الله تعالی د طرف نه کومه پابندي لګېدلې وه چې پلار ته به نه وایي، ورونو ته به خپل ځان نه ښایي، نو دغه پابندي په دغه ټایم کې ختم شوې وه. خو یوسف علیه السلام بیا خپله جړه کنټرول نه کړلی شوه او په جړا شو او دی خپل ځان وښو. ورته وی تاسو د یوسف علیه السلام سره څه کړي دي؟ ورونو ته یې وی تاسو د یوسف سره څه کړي دي؟ دی یو بل ته وکتل، دې څنګه یوسف پیژني؟ نو بیا فوراً سوچ د یوسف علیه السلام هغه خوب ته لاړو چې یوسف علیه السلام خو په وړوکوالي کې خوب لیدلی و چې ما ته یو نور او یو سپوږمۍ 11 ستوره سجده کوي. نو دا خو اهل علم و، دی خو پوهېدل په دې خبره باندې. نو دې طرف ته سوچ لاړو چې نه یوسف مړ کېدلی نه شي، دی به خامخا الله تعالی به له درجه ورکوي او مونږ به ټول د ده ماتحته ژوند تېرو. نو ورته وی ته یوسف علیه السلام او بیا چې ورته په غور باندې وکتل، نو بعضې نښې او نشانات د یوسف علیه السلام کې ولیدل، هغه یې وپېژندل. دې ورونو ورته وی ته یوسف یې؟ یوسف علیه السلام ورته وفرمیل او وی زه یوسف یم او دا زما ورور بنیامین. او تفسیر قرطبي او تفسیر مظهري د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما د هغې په حواله یو روایت را نقل کړل، فرمایي چې د یعقوب علیه السلام عزیز مصر ته خط ولیکو. خط کې ورته ولیکل چې د طرفه د یعقوب چې دا زوی بن اسحاق بن ابراهیم، زه د یعقوب ته د خط لیکم چې زه زوی د اسحاق علیه السلام یم او هغه زوی د ابراهیم علیه السلام دی. ای عزیز مصر زه تا ته دا خط لیکم چې موږ ته ډېر تکلیفونه را رسېدلي دي او زما یو زوی و، زه په ډېر زیات خفه کېدم، ما ته ډېر زیات محبوب و. هغه رونو په بانه باندې ځنګل ته بوتو او هغه سره چې هر څه وکړل هلته کې، خو ما له کمیس راوړو او ما ته ویل چې ستا زوی شمع خوړلی دی. نو بیا به زه هغه خپل د هغې یوسف د هغه نوم و، د هغې یوسف بل ورور بنیامین، هغه ته زه به خوشحالېدم او د هغه غم به مې په هغه باندې غلطو. نو ای عزیز مصر هغه رانه تا ونیول ته دې ګیر کو، ما 40 کاله په یوسف علیه السلام پسې جړه وکړله او تا رانه هغه بل بچی چې کوم دی ګرفتار دی کو. نو تا ته ښه پته ده چې زه یعقوب یم، زما پلار اسحاق علیه السلام پیغمبر، د هغه پلار ابراهیم علیه السلام پیغمبر،
مونږ ټول شجره په شجره باندې پیغمبران را روان یو، مونږ نه په خپله باندې غلا کوو نه غله بچي راوړو. لہذا تا چې زما دا کوم بچی بنیامین په غلا کې نیولې د غلا نه ده کړی، ځکه مونږ غلا والا خلک نه یو. مونږ نه په خپله غلا کوو نه غله بچي راوړو، نه داسې بچي راوړو چې هغه غلا کوي. زما دا بچی را پرېږده، خو چېرې تا را پرې نه ښودو نو ورته وایي داسې خیرې به درته وکړمه چې هغه خیرې به دې 20 پیړۍ پورې کار کړي، 20 پیړۍ پورې به ورسي. مطلب 20 پیړۍ به دې الله تعالی غرق کړي. ته خو به غرق شي، خو ستا نه وروستو چې کومې 20 پیړۍ نورې را روانې دي، د 200 کالو کې چې ستا څومره خلک راځي دا ټول به غرق کېږي. داسې خیرې به درته وکړم. یعقوب علیه السلام ورته دا خط ولیکو او یوسف علیه السلام کله دا خط ولوستو بې اختیاره په جړا باندې شو او د رونو ته مخ کو. ورته یې وی تاسو د یوسف سره څه کړي دي؟ ورته یې وی تاسو د یوسف او د یوسف علیه السلام د ورور بنیامین سره څه کړي دي؟ دوی یو بل ته وکتل، وي دې څنګه یوسف پیژني؟ خو بیا چې کله یو بل ته وکتل نو دوی د هغه خوب را مخې ته شو چې یوسف علیه السلام په وړوکوالي کې خوب لیدلی و چې ما ته 11 ستوري یو نوره یو سپوږمۍ سجده کوي. نو دله خو به الله تعالی مرتبه ورکوي، د هغې مرتبې نه مخکې الله تعالی یوسف علیه السلام نه وجني. نو دوی چې ورته کله په غور باندې وکتل نو په یوسف علیه السلام د بعضې نشاناتو نه وپېژندو. نو ورته ویې ته یوسف علیه السلام هغه ورته وی او انا یوسف و هذا اخی، زه یوسف علیه السلام یم او دا زما ورور بنیامین دی. نو په ځای د دې چې دا خپل رونه یې ملامته کړی وي، دي ملامته نه کړل بلکې د الله تعالی احسانات ورته ور یاد کړل. ورته من الله علینا انه من یتقي ویصبر فان الله لا یضيع اجر المحسنین. الله تعالی به موږ باندې احسان کړی دی، څوک چې تقوا اختیار کړي او صبر وکړي نو الله تعالی د محسنینو د نیکوکارو اجر نه ضایع کوي. نو دوی چې کله دا خبره واورېده چې یوسف علیه السلام دی ټول سرونه ښکته کړل، ځان ورته ملامته ښکاره شو. نو فورا یې وویل تالله، قالو دوی وویل تالله لقد آثرک الله علینا، بېشکه الله تعالی تا ته فضیلت درکړی دی په موږ باندې. یوسف علیه السلام د دې وروڼو وویل الله تعالی تا ته فضیلت درکړی دی په موږ باندې، ان کنا لخاطئین، او بېشکه موږ خامخا خطاکار یو، موږ تا سره ډېر لوی ظلم کړی دی. یوسف علیه السلام ورته جواب کې وفرمیل لا تثریب علیکم اليوم، نن ورځ په تاسو باندې هېڅ قسمه ملامتیا نه وي، بدله خو درنه نه اخلمه، خو تاسو به زما مخکې ملامت هم نه یې، بس دا هر څه ما چې کوم دی هیر کړل. او بیا یغفر الله لکم، الله تعالی د تاسو ته بخښنه وکړي، وهو ارحم الراحمین، او هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکی دی. او بیا ورته وایي چې باباجي څنګه دی؟ نو وروڼو یې ورته وایي چې هغه خو د دواړو سترګو نظر دا په تا پسې بایللی دی، 40 کاله یې تا پسې جړلي دي او په 40 کالو کې نظر تللی دی، نظر یې نشته دی. او چې کله د بنیامین تا ځان سره گرفتار کو نو په هغه پسې ملا را ټیټه شوې ده. نو یوسف علیه السلام ورله یو کمیس ورکو او ورته وی دا کمیس په ووسئ د ځان سره، او دا کمیس په د یعقوب علیه السلام د باباجي په سترګو په مخ باندې واچوئ، د هغه نظر به چې کوم دی راشي او ټول به بیا ماته چې کوم دی دلته کې مې سر ته راشي. دلته کې سوال پیدا کېږي چې دا کمیس کې څه خاصیت و چې په سترګو باندې کېښود سترګې بینا شولې. نو وایي چې دا کمیس ابراهیم علیه السلام له د جنت نه راغلی و، چې کله دې نمرود اور ته غورځو نو کمیس یې ته ایستی و، چې اور ته یې ورلړه کو نو جبریل علیه السلام د جنت نه دا کمیس راوړو، ابراهیم علیه السلام ته یې په اور کې دننه ور واغوستی. نو دا ابراهیم علیه السلام بیا وروستو اسحاق علیه السلام له دا کمیس ورکړی و، او د اسحاق علیه السلام نه په میراث کې یعقوب علیه السلام ته دا کمیس پاتې شوی و. نو یعقوب علیه السلام دا کمیس تعویض یې جوړ کو او هغه تعویض یې د یوسف علیه السلام په غاړه کې ځوړند کو. نو چې کله یوسف علیه السلام کوی ته خپل وروڼو غورځو نو د یوسف علیه السلام نه کمیس وباسو، هغه د چیلې یا د بل څه په وینه باندې رنګ کو، یوسف علیه السلام یې بې کمیسه کوی ته ورلړه کو. جبریل علیه السلام راغی او د یوسف علیه السلام غاړې ته چې کوم کمیس د جنت نه راغلی ابراهیم علیه السلام له، او په میراث کې یعقوب علیه السلام ته را رسېدلی، او بیا یعقوب علیه السلام یوسف علیه السلام د غاړې کې تعویض کړی و، هغه یې اوس پړدو په کوی کې ورته دننه ور واچو،
ورته وی په دې کوی کې د دې کمیس ته برکت نه تا مار سویلی شي نه ته لړم سویلی شي. نو دا د یوسف علیه السلام په غاړه باندې و. نو دا کمیس بیا یوسف علیه السلام خپل ورونو له ورکو ورته وی دا به اوسئ او بابا جي له به په سترګو باندې راکاږئ نو د نظر به چې کوم دی واپس شي او سترګې به چې کوم دی بینا شي او بیا به ټول چې کوم دی ماته راشي. داسې نه وي چې پلار ماته راولی وي دا لفظ د بې ادبۍ غوندې ښکارېدو نو داسې ونه وي چې پلار به ماته راولی ځکه پلار یې ډېر زیات یاد شوي خو تاسو ټول به ماته راشئ مطلب یې دا و چې دا الفاظ د ادب استعمال شي تاسو ټول به ماته راشئ او چې سترګې د باباجي جوړ شي خامخا به خپله را روان شي. نو بیا دا یهودا چې و یهودا دا مشر و ده ووایي دا کمیس به زه وړم ځکه چې ما خپل پلار لا د یوسف علیه السلام کمیس په وینو سور راوړی دی چې د هغې بدل خلاص شي چې دا کمیس ورله ووسم پلار له په سترګو باندې کېدم چې د پلار سترګې مې بینا شي چې د هغې هغه قضا چې کوم دی راوګرځي. دا بیا تر کومې پورې چې دا یهودا دي دلته د یوسف علیه السلام سره پاتې کېدل نو دوی به ورته ویل وروره مونږه ته چې دا ډوډۍ راکوې مونږ ډېر زیات ملامت یو چې مونږ تا سره څه ګل دی ته مونږ سره څه کوې. یوسف علیه السلام ورته وفرمیل ورته یې ویې داسې کار دی مه ملامته کېږئ وي زه دومره اوچت سړی نه یم وي زه هغه سړی یم دا ښار کې ټول خلک ما پېژني زه هغه غلام یم چې زه په 100 روپۍ باندې خرڅ شوی یم الله تعالی را دا مرتبه راکړې او ورته ویې دې ټولو خلکو ته پته وي دا خلک ټول وي چې سبحان الله دا غلام په 100 روپۍ خرڅ شوی دی او الله تعالی چې کوم دی وزیر خزانه جوړ کړو مه ملامته ټول خلک ما پېژني چې زه غلام یم زه په دې بد نه ښکارم ښه ښکلې خوراک کوئ اسکاک کوئ پاتې کېږئ تر کومې پورې چې دلته رزق وي او بیا به لړ شئ بابا جي له به کمیس اوسئ او خپل ټول خاندان به ځان سره راولئ دلته به راځئ. نو بیا دې ټول رالل او بیا په مصر کې آباد شوي. د دې په شان نزول کې هم دا و چې د نبي علیه السلام نه سوال یهودیانو کړی و مشرکین مکه ورته سوال خولی مشرکین مکه ورته سوال خولی چې تاسو به د ده نه دا تپوس کوئ د نبي علیه السلام نه چې بني اسرائیل دغه نه چې کوم دی شام نه مصر ته ولې راغلي نو دا د دکې وجې راغلي و چې یوسف علیه السلام هلته بیا بادشاه شو وزیر خزانه شو بیا وروستو بادشاه شو د مصر نو دا خپل ټول بني اسرائیل یعقوب علیه السلام ټول اولاد د 12 زامن دا ټول چې کوم دی دلته راوغوښتل.